قال أبو عيسى هذا ومحمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه عن هذا الحديث ورواه الشعور الحماني عن الأعمش قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحائط لم يرفع ثوبه حتى يبلغ من الأرض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر إلى أنس بن مالك قال رأيت يصلي فسكت عنه حجاجا في الصلاة والأعمش اسمه سليمان بن كهام أبو محمد الباهلي وهو مولى قال الأعمش كان أبي حميدا فورثه مسروق. باب في الاستتار عند الحاجة داوسبل آداب فعلی ذکر کئی استنجا امام ترمذی د استنجا آداب فعلی شروع کړی دي یا څه ده کړه آداب فعلی قبله ته مخکې او کنا اورا او څنګه ایبل او نن بل خی کې استطاع پردا کاوه او د حاجت نه مراد قضاء حاجت دی نو قضاء حاجت عام نه فرض دی که څوک چې هغه راشي چې ما دا کار وکړو دې پوره کې هغې ته هم وایي لیکن دا مغز په معاد کې تنزیه دی یاد دي که نه مراد دی نه او د سماعت دی کول او د سماعت دی دا هم یو حاجت پوره کول دی یعنې د یو معنا قبیح نه په لفظ غیر قبیحه تعبیر کول بخوايو هلک چې تتلو برا هندوستان ته چې دا علم یې حاصل کړی نو پلار یې د مذهبي ګټ ملا دی مذهبي ګټ ملا دی څنګه نو کله چې بچا د اسمان کې راته نو چې دا کوله ده اوس چې راغلی دی که هندوستان چې د اسمان کې د باول ولاده ولای د اسمان د باول وي باول سم ولاده جوړ شوی دی په مزه هذا خبر استتار عند الحاجة المتوالى عند قضاء الحاجة هذا بفعله والبرادو وننزل يو أحوال الرواة دي دویم شرح على حديث دا او دریم خبره مسائل مستمرة دي بدے کے لئے مسائل سے اسو مسائل او بیا امام ترمذی رحمت الله علیه یو فقهي مسئله ته اشاره کړې ده دا فقهي مسئله توضیح وکړو احوال الروات شرح الحديث مسائل مستنبطه او څه اختلاف د مذاهب په کې نشته ورسته امام ترمذی رحمت الله علیه یو فقهي مسئله ته اشاره کړې ده نو توضیح دا مسائل زور سم حالات الروات متبع بسید بغدادي تیر شوی جماعي ثقة نبيلي عبد السلام بن حرب فكي نبي الأخي كوفي ثقة أو ذكر صحاح نبيلي صرف ابن مبارك وتضعيف وي نطول وتصحيح وي أحمد بن حنبل مشيخ دي أو يحيى بن معين مشيخ دي أحمد بن حنبل يحيى بن معين داغي مشيخ دي او دا ټول صحاح راوي دي او ما تاسو ته ویلو چې ابن مبارک او ضعیف وایي ولیکن هغه جرح مجرد ده مطلقا متویل شي مجرد مرتویل شي هغه موږ اعتبار نه ورکړو جواز عبد الله بن مبارک یو طرف ته دې جرح مجرد ده او بل طرف ته ټول اجله علماء او شیخ دي او دا ټول صحاح راوي دي او ټول ورته ثقه وایي هغه موږ اعتبار ورکړو ورما قيادة الطويل دقا هذا جرح لهم اعتبار عن الأعمش أعمش توبتي أعمش نون سليمان ابن مهران دي أبو محمد الكنيان أعمش سليمان ابن مهران أو أبو محمد الكنيان أو بن كاهل داغي سره تعلق لري نو ځکه کاهلی ورته وایي د
بنو کاهل مولا بنو کاهل مولا 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 معتق ته وایي ادا شوی وایي لکه کاهلي ورته وایي دا اعمال ورته وایي بل نوم بل سلیمان دی سترګې چوچې وایي دا د اوښکې کې دا سترګې هغه انسان د سترګو نه وګوري چې وګوري چې هغه سترګې غړولې پوره نشي نو هغه د چوچې مو پښتو کې د چوچې سترګې وایي دا اوښکې چې کوي دا اوښکې چې کوي او پوره سړی سترګې نشي راوړلی هر وخت یې واقعي نو د اعمى شوي په اړه دی امرأة عمشاء چوچې سترګوانا یا اعمش رجل اعمش چوچې سترګوانا نو دلته سوال وکړه چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تنابذوا بالالقاب چې خراب لقب نسبت بچاته نه کړي ولا تنابذوا بالالقاب دا خراب نوم وتولې مت چاته چې سترګې یا دې باندې خبرې کیږي ډېر خلک غلط نمونه اخلي دا ګناه الألقاب المراد ألقاب غير حسنة مراد الجواب داري چې بالکل لقب بنا يعقوب چرته هغه په مشهور او په نه خپکیږي چاله چې دا لقب ورکړي هغه په نه خپکیږي نو بیا خیر دی صرف د معرفت لپاره خلک ذکر کوي او دا تشخیصي مقصود نه دا غسرین تنقیصی مقصود دی صرف معرفت ذکر کئی اپی نخا پکی کی خیر نو دا خدا سے نمون چی تب دی پی مشہور ہو دی پی نخا پکی دا نو بیا خیر دی پروان نشتا لکا ابو تراب حضرت علی سے دا نجف نخاق لقب گرد یا ابو حمزہ حضرت انس ابو حمزہ استاد تا ویساق والا دا حضرت انس دا نجف نخاق لقب گرد یا صحابی دی حضرت محران حضور پاک کو سفینہ بھی کشتے نہ خوش نبی دا منینا هغه سبب د افتخار کړی ابو هريره لفظ بشکره صاحب والا نو بعد القاب دی چې هغه چا له لقب کېږي او لقب په نه خپ کېږي نو خیر دی بیا څه نقصان پکې نشته صرف یو خبره پکې ده چې دا اعمش یو نو دی مدلس دی یاد لرئ پرونه ما درته ویلو دی مدلس دی او بیا مې څه ویلو چې زموږ علماء د دلته تقوع کړې ده او ګوره لټنه کړې ده په دې تدریس ته چا نه کوي د ثقات نه کوي نو تدریس یې مدیر نه دی لکه دې پوره تقوع چې کوم دی د ټول روایات یې کړي دي نو چې کوم نه د تدریس کړی دی هغه استادان او شيوخ یا شيوخ هغه ټول ثقات دي نو د تدریس مدیر نه دی عن انس رضي الله تعالى عنه نو بس سند تصحیحات د معیار شو سند تصحیحات د معیار شو او دا پر دې خشنه سند د امام ترمذی دا رواعي سند وایي د امام حضرت امام ترمذی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرکز سلو واسطه یو قتيبه یو عبد السلام بن حرب یو اعمش او یو انس دا رباعیات دی رباعي د امام بخاری رباعیات دی خوردنا مخکې دي کنه دا رباعیات کم دي د امام بخاري کو ثلاثیات شته راځي به ان شاء الله او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اکثر ثلاثی دي او ډیر زیات پکې سنائی دي یو پکې وحادی شته مخکې دا اوس براشه شرح د حدیث تا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه مضاف مقدر کو اذا اراد قضاء الحاجه اراده بغیر د قضاء الحاجه فلم يرفع صوبه نه پورته کوله حلقه ته پورته کړه يدرو من الارض ځمکې ته بنږدې شو صوبه پورته کول دا نه چې ګنې عورت به مکشوف کړه خو خامخا به صوبه پورته کې چې ځمکې سره ککړه شي یا کمبول په ځمکه واقع شي چې د هغې رشاش ولا ورنه شي نو څرنګه عورت بیا ښکاره کېږي
خو چې سړی په ژوره ځمکه کې اودس ماته چې ژوره ځمکه وي نو که صوبه دې لکه اوچته کړه نو بنده لاندې نه ښکاري نو لم يرفع صوبه نو صوبه به دا نه چې ودرېږه نو صوبه اوچته کړه داسې به نه کوله چې کېناستېده به ورو به صوبه پورته کوله چې ځمکې ته به ښه نږدې شو نو صوبه به یې پورته کړه دونه به یې نه پورته کوله چې عورت دې ښکاره شي دونه نه خو بیا هم چې څونه پوره پورته کوې چې ځمکې سره ککړه نه شي په وړو بوړو ککړه نه شي د بیو دسماتو هغه څاڅکي ولول نه شي ټوله به اوچته که نه نو څه ناڅه پکې عورت خامخا ښکته کېږي ښکاره کېږي او بیا ورکوټې به چې کوې نو عورت خو به مکمل ښکاره کوې نو وړو بوړو نه به رسول الله مبارک صوبه اکثر به لنډ کړي نو چې لنډ کړي نو صوبه پورته کول لاره او چې پرتوږي نو بیا صوبه پورته کول نه بیا عورت ښکاره کول خو چونکې د رسول الله مبارک زیات تر لنډ و نو ځکه یې وایي چې لم یرفع صوبه پرتوګ پیغمبر مبارک راوستی دی که نه نو د پرتوګ د رسول الله مبارک لبس ثابت نه دی لبس خو یاره په حدیث کې راځي چې د مینا په بازار کې پرتوګ اغشتی دی نو چې اغشتی دی خو اغوستولی اغشتی دی او دویم سراویل ته ښه جامه ویلې ده زموږ بعضې خلک به مونږ سوال کوي وایي تاسو وایئ چې پټکې په سره وایي نو حضور پاک ټول مطلق وایي تاسو نه وایي نه وایئ دواړو کې فرق دی دواړو کې فرق دی د لنډ په مقابله کې پټکي ته ښه صوبه ویلې ده د لنډ په مقابله کې پرتوګ ته پټکي نه د لنډ په مقابله کې پرتوګ ته ښه صوبه ویلې ده او د پټکي په مقابله کې خلوص سر ته ټوپۍ ته ښه صوبه نه ده ویلې دې کې فرق دی او ښکاره خبره ده چې د لنډ په نسبت پرتوګ زیات عورت پټوي او سړی پکې ښه سفر وکولی شي او د کشف د عورت یې رد پټوي په پټکي باندې دا پټکي باندې به قیاس نه کاږي نو الحاصل څه مې وویل چې دلته کې پیغمبر مبارک په اکثریت لنډ وواو نو ځکه لم یرفع یعنې که پرتوګي نو بیا به یې لم یکشف به ویلې لم یکشف به بیا ویلې تاسو ورسېدل نو منصور وي چې لوی اودسمات کې به کېناستېده نو هله به یې لږ پورته کو چې ځمکې ته به نږدې شو او په رکوټ اودسمات کې چې رکوټ اودسمات کې خامخا به عورت ښکاره کړې نو هغه عورت به کله ښکاره کو شا به سي حتی یدنو من الارض چې ځمکې ته به نږدې شي لم يرفع صوبه صوبه خپله حتی یدنو من الارض نږدې به شو ځمکې ته او د دې نه یو څو مسلې معلومې دي مولانا کوي هغه مسلې قیدي کلیې دي ګورې هغه یوې قیدې لاندې د دنیا مسلې راځي بیا یو کې دا قاعده کلیه معلومېږي چې الضرورات تبیح المحظورات الضرورات تبیح المحظورات چې ضرورت یو محظور شي ضرورت د وجې یو محظور شي مباح کېږي د ضرورت د وجې یو محظور شي مباح کېږي کشف د عورت په محظور دی ضرورت د وجې مباح کېږي د جوزخانه کې لام دی یا د استنجا کې خامخا په جوزخانه کې دم نه کوي عورت مشهور دی دا څه شی نو څه وایي الضرورات تبیح المحظورات ضرورات تبیح زنانه چې بچی کېږي عورت ښکاره کېږي دایي ته که نه دایي ته د خامخا عورت ښکاره کېږي یا ډاکټر ولا علاج کوي د عورت خامخا به ښکاره کېږي نو الضرورات تبیح المحظورات دا ته معلومه شوه چې ضرورت سره بعضې وخت کې محظور شي څه ګرځي مباح دا ولكن يولا قاعدة يقولي الضروري يتقدر بقدر ضرورته الضروري يتقدر بقدر الضرورة أنا كانت الضرورات تبيح المحظورات يوجي شنو شيء وتتجي شنو شراب بسكري شيء يتم مريض إلا ما استريته إذا لو يجري مدار ولا شيء الضرورات تبيح وضرورتنا مراد ضرورت التبعية شرعي مراد دي
اصلا چې ته شراب هم زما ضرورت دی نشي ته نه دی نه ضرورت شرعيه تبعي ضرورت مراد دی بل الضروري يتقدر بقدر الضروره څه مطلب دا پیغمبر مبارک وکړه ساده وچتا زمکه ته باندې دی چې څونه قدر دا دا نه دی ولانه ساده وچتا الضروري يتقدر لکه په سړی تګي دی او بل څه او شراب نادر او تل دی نو دونه د فلوس کې د مرګ په بچی دا نه چې مشورو په وکي یا وګي دی او د لوګي مړې او مردار دا دون او چې د بیا د مرګ بچی نه کوي ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه نسوق يعيش مولانا سيد چې بقدر ضرورت چې څونه کېږي د څرنه ثواب وجه ته چې څونه نږدې کېږي نو ثواب وجه ته او څونه چې ورکوټ یو د اسمان دی ورکوټ پر دومره سا او ورکوټ یو د اسمان دی لکه زنانه په شان ورکوټ پر دومره لګاوه هغې ته خو ضرورت دی تا ته خو ضرورت نشته نو الضروري يتقدر بقدر الضروره مسلخانه کې چې ته لام دې ملان بوا بهتر ده او اوریانا لام دې جواز شته امام بخاری رحمت الله علیه په بالکل په کې باب وروړي او دلیل په موسی علیه السلام پیش کړي چې موسی علیه السلام یغتسل اوریانا بربنده لام او صوبه خو دې په کار نه باندې دوکان کې صوبه تختولا نور پسې منډه کړې صوبیا اجر ولا حديث بلا شيء ان شاء الله بربر نمبر او پیغمبر مبارک یہ ذکر کر دے انکار ہے پہلے ذکر لیکن دیکھو رسول اللہ مبارک جو بلا خبر ہم کہے کہ فالله احق ان يستحيا منه من الناس والله احق ان يستحيا منه من الناس اذا خلق بنسبت الله نہ حیا ہوگا نو سلمانہ کہ اللہ نہ حیا ہوگا لنگوا او کہتے ہیں کہ اللہ نہ خدما حیا نہیں کی یا خدما پر پردہ کے در نہ ہوئی حتى الوصف ولا حياؤك الحياء شعبة من الإيمان حتى الوصف كل سوء سرطة ولا حياؤك الضروري يتقدر بقدر الضرورة حياؤك وصلخانة قبلا ببهتر رجلك هو بهتر دارا او كنا بينهم جواد اشتقوا بهتر رجلك هو ولا لا حياؤك حتى الوصف حياء شعبة من الإيمان بس مولانا صاحب علماء لیکلي دي دینه بل مسله معلومه درېما چې تصدر فرض دی حتى الوسع سموي تصدر فرض دی حتى الوسع بس هذه بل مسله معلومه شو هیڅ اختلاف پکې نشته رسول الله مبارک څونه تصدر خبره آیته دې ته وایي چې ما به کوله ساده په بدانه جوړ او ما رأيت منه ولا رأى مني ما ده حضور پاک مخصوص اندام نه دی لیدلی او نبی هم زما مخصوص اندام نه دی څومره حیا انا کې جواب اشته ابن عمر وی چې ما کې په تر دا چې اندام ته وګورا دې سره وی سره خطا کړه کېږي وای دا خپل رسول الله مبارک حالت داو یا نو بدن ساده جوایز دې فرمایي او ایمار ایت منه ولا رغانی او دغه یو خبره کوم عورت تکثر سره نظر کمزوري کې او حافظم کمزوري کې زه خپل عورت تقول یا بل عورت تقول یا امرت تقول یا خذ تقول امرت تقول عورت تقول بلې نظر هم کمزوري کېږي حافظ هم کمزوري کېږي د دې وجه د ټول خلک د حافظې فریاد نه کوي چې حافظه کمزورې نو ولې فیسبوک کې حافظه کمزورې د نیټ باندې کې ټول پردو چې نه کوته په نظر راځي نو خامخا حافظه کمزوري کېږي او نظر هم کمزوري کېږي مخکې دا نو مولانا صاحب دا دې ګورې واجب نشوي الضرورات تبيح المحظورات د دې نه ډېر مسایل بیا راځي
او لم يرفع حتى يدعو وانا زمان مشوا الضروري يتقدر بقدر الضروره او دي لاندې ډېر مسائل دي او بل دا چې استدلال فرض دی حتی الوسع ځکه بیا او د سماته لازمان با بیا کشف تعارض پکې دا درې خبرې دي چې نه معلومه شي نو بس نور ما صاحب دوی دا درې ته معلومه چې دا اله اعلان ولا جزئيات دي شرح الحديث من الدورنا او مسعودات تبعيد ضرورت دي بدل دي نکار لكي ها لو اسمع كده قال ابو اسحاق هكذا روى محمد بن ربيعه عن الاعمش دار عبد السلام بن حرب مطابق ذكرته ما مطابق تو عبد السلام بن حرب ذكر عبد الله بن مبارك كلام کی کو سب کے نہ بدل انا مطابق ذكرته عبد السلام بن حرب هكذا نقص رواه الروايات محمد بن ربيعه الاعمش او اعمش الانس ذكر هكذا روى هذا الحديث لا مطابق شو او محمد بن ربيعه كلابي بنو كلاب قبيله لا اغيث منسوب دي او كوفي دي او ثقه كلابي دي بنو كلاب قبيله لا اغيث منسوب دي او كوفي دي او ثقه دي دا مطابق شو ده عبد السلام مطابق او دي مطابق شو او شرکت په شیخ کې راغی په ټول سند کې چې عمش او انس دي نو متابعت تعمل شو مخکې دا وروى وكيع والحماني وكيع نقل کې وحماني وكيع ویل وكيع ابن الجراح مراد دي وكيع ابن الجراح شبه امام الجرح والتعليل او حماني په تصریح ده او په تشدید د منتا ولید ابو يحيى او نميلي عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي دا الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه شاگرد دی او صدوق دا مطالب حافظ ابن حجر لیکلی دی نو صدوق دا تعدیل لفظ دی لام دی لفظ مطلب دا صدوق نه معنا چې متهم بالکذب نه دی دا درو تهمت به نشته حماني ابو يحيى عبد الحميد ابن عبد الرحمن كوفي امام صاحب شاگرد و صدوق بعض حضرات ته مرجئوي منسبت غلط ده طرق ضعيف العقل وجه لیکن دا یو قیل سره قول نه دا صحاب جرح نه ده طرق مرجئوي صحاب جرح نه ده او طرق ضعيف العقل وجه نو دا صحاب جرح نه ده ځکه دا څه قیل قول دی صرف بغیر د امام نسائی نه د ټولو شیخ دی بغیر د امام نسائی نه د ټولو شیخ دی هغه نقل کوي د اعمشنا ولیکن فرق سره ورته اوس کېلا وقتی اعمش د انس نقل کوي یا دې نه کنه او د ابن عمر نه کوي قال اعمش وی داوود قال ربي الاعمش تراجي د دې قال فاعل ابن عمر چې كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه نبي قرطة ولا نقبل حتى يدنو من الأرض مفهوم مقصده وكلا الحديث يعني مرسلون إمام الترمذي بالدور حديث مرسل دي وقت إذا أنسنا نقل كيف أو ذا متابع محمد بن ربيعه عبد السلام بن حرب أو ذا وكيع وحماني دو كساني أغيبني ابن عمر نقل كيف إيش خبر مشتع أمني ذا حديث أنس دوري دي ومن ابن عمرنا ولكن دي بيتراس كي وكلا الحديث المرسل ولمرسل دي ويقال إن لم يسمع الأعمش ده أنس بن مالكنا أو الذي يوكست أصحابنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ده أنس سمع ده أعمش سمع بحديث ده أنس نم ثابت نشوى أو بدوين كده ابن عمر نم ثابت نشوى نم قطع شو لم ندك تستعر علماء لكي مرسل فمانا نم قطع دي کته سوال کو چې مرسل وایي ته وي چې په اخر د سند کې حذف راغلی دلته کې اخر کې حذف راغلی او لومړي کې انس موجود دی په دې کې ابن عمر دی نو ما تاسو ته مخکې ویلو د علماء سره چې مرسل په معنا نه چا دی د منقطع د خپل جواب کوم بمنقطع ويقال لم يسمع زمانه ذکر اعمش د انس بن مالک نه او نه یو کس اصحاب النبي کریم صلی الله علیه وسلم وقد نزل الى انس بن مالك صرف انس ته نظر کړی دی دا
دا یو فعل حکایت کوي دا غنه سمانه ده کړي قول دې نه دی نقل کړي او مدیر شوی حدیث او قول دی نو انس دې دې نو قال زوي نامش رأيته يصلي ما لدلدي انس چې مونږ یې کوه حکایت د حال منذر نو فذكر الاعمش عنه دا انسنا حکایت فی الصلاه دا موږ حکایت کې سره نقل کوي د لري نه لیدلې یا د دې نه لیدلې هغه حکایت نقل کې سمع دې نه کړي نو دې په اعتراض وکړو چې دا منقطع شو او د تسوالو بیا کنه چې مرسل څه ته ویل کېږي چې حذف په اخر کې راغلی او دلته په اخر کې حذف نه راغلی نو دی ورته مرسل وي مستعاب شارحین کې دلته مرسل په معنا د منقطع دی لیکن دې بل جواب دا مرسل خفي دی یاد لرئ د مرسل خفي تعریف په ذکر فواید اصولیه کې چې معاصر د معاصر نه نقل کې او سماعت ثابت دی معاصر د معاصر نه نقل کې او سماعت ثابت دی نو د اعمش او د انس زمانه یې ووا دا دغه حکایت د مسته نقل کوي او د اعمش او د ابن عمر زمانه بیا ووا د اعمش د انس زمانه یې ووا او د اعمش او د ابن عمر زمانه بیا ووا نو معاصرت د دوار سره دی چې معاصرت وسره او سماعت ثابت دی هغه د مرسل خفي وي نو دا د دې مرسل نه هغه چې ما اعتراض وکړ هغه مرسل جلیو مرسل جلی هغه ته چې حذف په اخر د سند کې شوی دلته حذف په اخر د سند کې نه شوی دې د مرسل خفي ویل کېږي معاصر د معاصر نه نقل کوي او سماعت ثابت دی نو اعمش د انس او د ابن عمر نه نقل کوي معاصرت دوار سره دی او سماعت ثابت نه ده د مرسل نه مرسل خفي مراد شو بهر کې د په اعتراض وکړو چې صحتنات منقطع دی لیکن مولانا سے د جواب درته کوم زم ممکن د چې سم به دې کړی دا خو یو قال قول دی دا یو قال خبر ما نه دلیل نه دی امام ترمذی یو قال دا خبر ویل کیږي ما ته دلیل خایا ما ته سره خایا نه سره ټول شي یو قال لفظ حقیقت ده زبر یو خبر اورم چې حضرت انس وفات شوی په 3 نبی هجره کې ورسو شو حضرت انس وفات شوی په څو کې په 3 نبی کې او اعمش ناقد دی لګري په یو شپه کې پیدا اعمش په یو شپه هجره کې پیدا په یو شپه او حضرت انس په 3 نبی کې وفات دی نو هغه د وفات په وخت کې څو کال یو شپیتنا یو او یو پوری 10 کال شو یو اتیو پوری شل شو یو نبی پوری 10 شو او څو نبی کې دی وفات شوی دی نو د 3 شو کال نو افسوس دا افسوس سبا افسوس دا چې دا ارز د وفات په وخت کې د 3 نبی کال او محدث دی دا حدیث شغف دی او د انس ملاقات هم شوی دی ځکه حکایت د صلات د نقل کینو صحابي سره ملاقات نه کوي او هغه زمانه کې خدا نو چې تم کال باندې ورته ډول حدیث کې او ټول عربو تماشومار نه به په دې په کوم کال کې بداخل نو حدیث به جوړ کړ نو دې په خپل محدث هم دی عامش محدث دی او دا هغه وفات په وخت کې د 3 شو کال دی رپورټ یې او لیدلې دې د حکایت د مون نقل کې مطلب د یو صحابي ملاقات څنګه کاوه او حدیث په دې څنګه ذکر دا څنګه کې ابن عمر او د زمانه یو نو چې یو صحیح محدث یو شغف د حدیث وي او لګیا د تابعین او نقل کوي او صحابه ته ملاوي کې صحابه باندې نقل کوي او بیا د مون حکایت د نقل کې ما وتکتل چې وتکتل نو نقل ولې نه کوي حدیث ولې نه ذکر نو زمانه یو د دوه سره معاصره او د انس لیدل د حکایت نقل کوي بس او محدث د زمانه کې چې کوم محدث تابعین او نور تابعین او نقل کوي صحابه ته ملاوي غره نه کوي زمانه یو سره یو د ما تاسو ته ذکروي چې د اعمش روایت خلق ټول تلفظ کړي ورته په یو بل خبره وکم ابو داود کې وکیع عن الاعمش عن رجل هغه عن رجل هغه کې څوک دی هغه کې څوک دی وکیع
عن الأعمش عن رجل عن أنس عن ابن عمر وكيع عن الأعمش وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر وترجل مجهول لكن علماء تتبع كده كده رجل يزيد رقاشي ده شاكر شاكر كشميري وي انور شاكر كشميري وي كده رجل سوق ده يزيد رقاشي رسل ده كل ما هو تاسو ته وي دې تتبع كده او چې کوم راویان د مجهول پریږي دا رجل نه ویلې یې حذف کړی دي هغه معلوم شوی نو ما سو جواب ورکړ ما یو خدای چې دې صاحب تابعی دی او د محدث دی او زمانه د داود انس او د داود ابن عمر یو ده او د انس د نقل کوي د حکایت په سوالات نو څنګه به یو تابعی چې محدث دی د حدیثو درس کوي او حدیث نقل کوي او صحابي او تابعین چې تابعین نه نقل کوي او صحابي نه نقل کوي نو سمه کې ثابت ده او دلته یو قال راغی د تبلیغ صيغه دې له اعتبار نه ورکړه دا جواب دویم دا چې ماوی په ابو داود کې وکیع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر او هغه رجل انور شاه کشمیری وی مبارک کړی دې رقاقی دې څه کړی مدا جهاله دې کې نشوا ما کېدا وسوي احمد بن سليمان او ما تاسو ته وی چې دې هو تدریس کوي او د تدریس سره مقبول دی یا خدای تدریس سره څه مقبول دی ولې مقبول شوه ځکه علماء ته تقوی کړی ورپسې الله اکبر ولا محتوا امام صاحب استاد دی اعمش لیکن پڑھیرو مسائل کې د امام ابو حنیفه نه نقل دی ٹھیک او د دې مقوله درته وي د امام صاحب دوی وی انتم الاطباء ونحن الصيادله انتم الاطباء ونحن الصيادله صيادله په میډیکل سٹور والا دوی صیدلیہ اور عربوں کے مصطلح چې کوم میډیکل سٹور یې ته وایي نو نحن الصيادله موږ د میډیکل سٹور ساتلې دي احادیث مدرسه ساتلې دي وانتم الاطباء تاسو په داخل علاج کې مسائل مستمت تاسو باسه نه پېښه نحن الصيادله صيادله په کې نه کړه موږ میډیکل سٹور ولا صرف دارو د ساتلې دي احادیث مدرسه ساتلې دي او دغه دارو استعمال سو کوي خلق د پاره د فعلی د پاره تاسو کوي مجتهدین یا فقهای مسائل ته واسه خلق د فعلی رسوي مسائل ته واسه خلق د فعلی رسوي نو حالانکه په خپل مجتهد دي لیکن امام سے نحن انتم الاطباء تاسو مجتهدین علاج کوي د خلکو مسائل فقهیو او د حدیث استنباط کوي ونحن الصيادله نو اعمش بن سليمان بن مهران ماذا توحيوي ابو محمد بن الوهابي وتوي ومولانا مولى وتكاهلي تبلغ علم وتعطي قال الاعمش كان ابي حميلا دا جماعت تويدي وفقي مسائل اشاره کړې ده توضیح ته کوم دا کړه اعمش بن مقدار حمید په معنا د محمول دی د دار حرب نه چا راوستي د مور سره دا به حميلا مع امه اور رسول مسروق داور بدیدا کوئی مسروق سوتے مسروق ابن اجدع تابعی مسروق ابن اجدع تابعی او کوفی دی او مولانا یو خبر بدلتا کوم چې دا مسروق نه دی د سورقه کی سوا هو اما جمله کې تاسو فقال لما كمان تقتلوا بيت الغلامان جوروا وخرصوا به هذا مسروق دمر البيع عبده كتب الدمر وقت قيام كوفا من ذكي يخبي بيا مرسيدي او دمر وقت
اوږده سجده به یې کوله چې حتی نام فی سجوده په سجده کې اوږده شو دومره اوږده سجده به یې کوله دا مسروق لوی تابعي دی او لوی مجتهد او فقيه دی لوی محدث دی سیب مجتهد دی پر فقيه دی دا ټول د دغه زمانې علما او ټول فقها او مجتهدین خو د چا مسلک مشهور شوی دی او د چا مسلک نه مشهور شوی نو مسروق تابعي دی محدث دی فقيه دی او عابد دی چې په سجده کې اوږده شو دونه اوږده سجده به یې کوله او دومره اوږد قیام به یې کو چې خپې مبارکې پې به وپړسېدلې لوی محدث نو اوس دلته یو مسله ده وي زما پلار حمیل و زما د مور سره د نیا سره چې د پلار حمیل و د خپلې مور سره نو د نیا شوه زما پلار د خپلې مور سره د دالحق نه چې راوړی نو فورثه مسروق نو زما مسروق زما پلار د خپلې مور نه وارث کړو خو ځان پوهېږه مولانا دا مسله دې لږ ګرانه ده یو ته ویل کېږي ولای عتاقت یو ته ویل کېږي ولای موالات یو ته ویل کېږي ولاء الاسلام ځان په یوې ځای کې ګران دی یو ته ویل کېږي ولای عتاقت دویم ته ویل کېږي ولای اسلام موالات تشو بل ولای اسلام زمون حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په یو بلم ویلي ولای تلمذ پابري ولای عتاقت په مخکې کړو چې یو سړی چا آزاد کړی او دا معتق مړ شو دا معتق دا آزاد شوی مړ شو نو که دا هغه ذوی الفروض یې خو هغې له به حصه ورکړو دا به راشي په کتاب المیراث را باندې انشاءالله ذوی الفروض کې به حصه ورکړو او چې کوم پاتې شو عصبه یې وي نو مال بیا عصبه وله ورکړم عصبه څوک دی زوی دی که زوی او زوی له به یې ورکړم که زوی یې نه وسیله که دا ډله نه وه پلار له که پلار نه پلار د پلار که دا ډله نه وه ورور شو که ورور نه د ورور زوی که دا ډله نه وه تره که تره نه وه تره زوی خو که بلکل لاندې نسب د دې معتق نشته زامن هم نشته پلار او نیکه هم نشته ورور هم نشته او تره هم نشته نو بیا مال دې معتق له راځي او که معتق نه عصبه او د معتق له راځي دې کې اتفاق د اختلاف نشته ځکه رسول الله فرمایي الولاء لمن اعتقه نبی علیہ السلام فرمایي الولاء لمن اعتقه په دې پوه شوې دې ته کومه ولا وایي ولا یې اعتقه نو په دې اتفاق دی که د دې په دومره ووایه که د دې معتق خپل عصبني نو مولا له مال راځي څه مې وویل که د دې معتق خپل عصبني مال په چا راځي مولانا اذا ولاء اعتقد ويو حديث كرتي الولاء لمن اعتقد البخاري حديث ترى بشي دغه اختلاف نشته دویم تویل کېږي ولاء موالات ولاء موالات څه تویل کېږي ولاء موالات دې تویل کېږي مولانا صاحب چې چا سره حلف کړی چا سره څه کړی حلف کړی اوس د دې څه حکم دی حلف یې کړی چې ته به زما میراث وړېدم لکه څنګه چې صحابه په لومړۍ زمانه کې هجرت وکړو مدینې منورې ته او چې مدینې شریفې ته چې هجرت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د مدینې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې دا دغه وکړله ولا موالات وکړله یو بل سره دا ستا رور شو او ته د ده رور شوې او د یو بل نه مې باقاعده دغه وړو میراث پې د یو بل نه وړو میراث پې مستقل د یو بل نه وړو نو هغې ته کومه ولا ویلې کېږي ولا موالات ورته ویلې کېږي اوس دا ولا موالات څه حکم لري مولانا صاحب ځان به له باندې پوهې اوس دلته کې مونږ وایو که بل وارث یې نو بیا میراث وړی شي
یو مهاجر او انصاري به د یو بل رونه کړل اگر چې اوس هغه منسوخ شوی لا حلف فی الاسلام زمون مسلک سره چې قبل وارث نو دا یو بل سره حلف کړی دی یو بل سره نو قبل وارث نو آیا نو د یو بل نه میراث وړي شي دا یو بل نه میراث وړي شي یو بل سره حلف کړی ول وارثین دا پکې شرط او شافعي سي وی بالکل نشي وړي مال ول بیت المال بیا درته ولای موالات چې یو بل سره لاس ورکړي چې د مارو شوي د ستارو شو دا به د ما میراث وړي د بستان میراث نو اوس اگر کې دا منسوخ دی موږ ټول وایو او که د یو ملګري بل وارث نو شابه نو زموږ پلیز بیا میراث وړلی شي او پلیز د شافعي صاحب به میراث نه وړي مال به د بیت المال د شافعي صاحب دلیل سره لا حلف فی الاسلام دا او اذا لا حلف بالاسلام دا معنا نشته او دا معنا چې لا حلف لا تحالف في الاسلام حلف مکوي په اسلام کې بس اړو به زمانه کې یو بل سره قسم کوز نه کوي ولې ځکه چې مسلمانان ټول ورونه دي انما المؤمنون اخوه او تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان کچارته تاسو سره کړي نو باندې کو کې تعاون کولی که حلف دکړي کني کله ماته متوجه شي نه باندې کو کې تعاون کولی شي او که حلف دکړي او کړي نه کړي نو په ګناه کې نشي کولی حلف دکړي په ګناه کې بیا تعاون نشي کولی او که حلف نه شي کړي نو باندې کو کې په بیا کې تعاون على البر والتقوى حلف کړي دي ولا تعاون على الاثم والعدوان حلف کړي دي کنه ولا حلف بالاسلام سمعنا شو مولانا سوا لا تخالفوا بلې د تاسو مسلمانان خبره خلاصه نو دا غي دا معنا نه چې میراث باندې کې د میراث ذکر کوم ځکه راځي نو خبره پیدا شو نو دا ولایت د اسلام سو حکم شو مولانا صاحب دا وکړه سمې وای چې قبل وارثین نو زموږ د ائمه ثلاثه په نسبت میراث وړي شي او د شافعي د په نشي وړي هغه حکم په اسلام وای ما دا غي جواب وکړي چې لا تحاربوا بالاسلام ضرورت نشته مسلمانان ضروري دي تعاون على البر والتقوى فعلم شوي دي كنا او لا تعاون على الاثم والعدوان كعلم شوي وبين شوي ويجي ولاء الاسلام سشيء دريما خبر ولاء الاسلام ولاء الاسلام صد لقد ذات مثال بدل كما شيء يو كسر دار الحرب نيو خذا راولي شو يوم شومان ولي شو بابان كي او دا مسلمانان شو دا دل تراوستر دا مسلمانان شو اوس دا به یو من میراث وړي کې باندې وړي او بدن کوي دلته کچرته ځان په کوي کې باندې ولې دې ګران دي کچرته دعوی د دې کړي و چې دا زمان زوی دی یو ماشوم دا حق ملال ماشومان هم دي او مشران هم دي یو سړی او ماشوم روچت وي دا زمان زوی دی او مسلمانان یا مخکې یا اوس شو دا مې زوی دی اوس به دې سره څه کوو دې ته تحمیل د نسب علی النفس وایي دې ګران دی تحمیل د نسب په ځان یې بار کوي نسب د مور نه ثابتېږي پلار نه ثابتېږي دا به کله زوی ګرځي مولانا صاحب تحمیل د نسب یې په ځان وکړو دا یو شرط پکې دا دی چې د نور وارثان بني وی هذا ابن لا زوی ولکه یو نه دا ماشوم په غلام نه ولکه بجلی کم ده او گیس هم کم ده زموه هم کم ده تا پویشی په خبره زموه یو گینټه وخت ده باید مولی صاحب نمون سلوک وسو دا خدای طرف نه چې سفر بګو نو دا شیشه هم کار نه کوي وریا ده دا باندې بس
دې یو بل مثال هم دی مولانا صاحب لږ ملت پې کا دارې حفلت دواړه راوستل وي موږ مسلمانان یو دویم دا چې د چا په لاس څوک اسلام راوړي یو سړی راغی د بل په لاس باندې څه راوړه اسلام راوړه نو دا منسوخ نه دی ګورې والذین عاقدت ایمانکم والذین عاقدت ایمانکم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر منسوخ نه دی تراشه پکې دغه یو تحویل د نسب علی النفس دی دا سړی وایي دا د مانځوی دی نو آیا دی وارث جوړېدی شي که نه نو دې کې یو څو شرطونه دي یو شرط دا چې دا ماشوم به غلام نه وي یو شرط دا چې دا ماشوم به غلام دا ماشوم غلام بیا خو د بچی نه شي کېدی ولې شرط لږ ماته متوجه شئ یو شرط دا چې دا ماشوم به غلام نه وي نو که دا ماشوم غلام بیا خو بچی نه شي کېدی دا یو شرط دویم شرط څه دی چې دا وایي دا مې زوی دی نو ددنه به دویوالي ممکن څه مطلب دا سړی چې دا مدعي دی دې د ډېر ټوکان دی او چې دا وایي دا مې زوی دی هغه د پنځه ټوکان دی د پنځه ټوکان باندې د زوی کېدی شي نه چې وایي دا مې زوی دی دې د دېرش وي او ماشوم د پنځلس وي ماشوم د 12 وي ماشوم د 10 وي ممکن دی د ده بنوت ددنه به ممکن دا پکې دویم شرط دریم شرط دا چې دا ماشوم بغیر معروف النسب وي او کله د ماشوم نسب معلوم وي چې دا خو لکه د ګلزید کاکا زوی دی نو بیا خو د ده زوی نه شي کېدی او څلورم شرط دا بچی به انکار نه کوي که بچي انکار وکړي چې نه زه د زوی نه یم نو بیا به ګواهان راوړي څه مې وایي مولانا صاحب څو شرطونه شو څلور ټپ یو دا الف ماشوم به غلام دی که غلام خو د زوی نه شي کېدی دویم د ده بنوت به ممکن وي که بنوت ممکن نه و بلکل نه شي کېدی درېیم یې څه وایي غیر معروف النسب وي که معروف النسب و بلکل نه شي کېدی او څلورم یې څه وایي دا ماشوم به انکار نه کوي که ماشوم انکار وکړو دا درې شرطونه پکې نور وو مخکني او ماشوم انکار وکړو بیا به ګواهان دې وروستني کې بیا ګواهان دي د ماشوم انکار وکړو اما قانون کې ګواهان هم کار نه کوي ولې د معروف النسب او د بل دوی په ګواهان هم خو دوی کولی نه شي که ستا بنوت ممکن نه و د هغه نه د هغه بنوت تا نه ممکن نه و په ګواهان هم نه ثابتېږي د هغه غلام هم په ګواهان هم نه ثابتېږي دا وروستني درې واړه شرطونه پکې شته دی غلام هم نه دی او بنوت هم صحیح دی جبه او معروف النسب هم نه دی خو یا ماشوم انکار کوي بیا به دوه ګواهان راوړي او که ماشوم انکار نه کوو نو نه بینه او تزوج شته نه د دایي د قابله دایي ته و چې ماشوم کېږي ورته ناستی د هغې ګواهۍ ته ضرورت نشته نه د دایي ګواهۍ ته ضرورت شته وایه او نه د ګواهانو ضرورت شته ولې په دا یې میراث راباندې کوي دا یو شو او که چېرته ښځې دعوه وکړه ښځې ووایي چې دا زما زوی دی ګوره هغه تحمیل د نسب علی النفس او دا تحمیل د نسب علی الغیر شو ښځې دعوه وکړه چې دا زما زوی دی نو ښځې نه خو نسب نه ثابتېږي دی د خاوند نه نسب ثابتوي دی په خاوند باندې وربار کوي چې د تحمیل د نسب علی الغیر نو څلور شرطونه خو دغه دي کم چې دا ماشوم به غلام دي دویم د دې ښځې نه به بنوت ممکن وي نمبر 3 غیر معروف النسب وي دا څلورم بچي به انکار نه کوي لیکن دلته کې یو بل شرط هم پکې راغلی هغه بل شرط دا یو منټ دلته کې ائمه ثلاثه وایي بې وارث نه شي جوړېدی نه ائمه ثلاثه وایي وارث جوړېدی شي ووایه غوندې ائمه ثلاثه وایي دی وارث لکه پلار کې چې دا څلور شرطونه یې وارث جوړېدي چې پلار وي هذا ابن نو چې مور وي هذا ابن بیا وارث جوړېدی شي او امام صاحب وایي نه به جوړېږي وارث ځکه دی په ځان نه بار کوي په چی بار کوي بغیر دې کې نور وارثانو ته ضرر دی وی که نور وارثانی دي وایه امام صاحب وایي که نور وارثانی دي نو بیا صحیح دی ځکه دې کې نورو ته ضرر دی په خاوند یې وربار کوي چې دې پکې ورتل نه چې نورو وارثانو مال کمیږي په میراث کې امام صاحب وایي کله باندې د دې ښځې دا دعوه صحیح وي وایه چې نور وارثانی دي یا او تصدیق وکړي دا د مورو دی نور وارثانی دي او یا ابوی تصدیق وکړي دا د مورو دی نو هله بیا صحیح کېږي یا لکه پوه شوې په خبره اوس به راشي مولانا صاحب
ائمه ثلاثه یو ټکی وایي یو سیکنډ ائمه دا څلور شرطونه چې پکې راځي دا موږ څلور شرطونه ما درته وویل د ائمه ثلاثه په څه ګرځي او د امام صاحب په باندې نه ګرځي کله ول امام صاحب په باندې ګرځي چې نور ګواهان وارثان دي یا حقیقت او که نور وارثان وو نور نو بیا په دې د خدای دوه ګواهان پیش کړي یا په خدای څه کوي دوه ګواهان پیش کړي اله به بچي ثابت دي نو یا به د خدای دوه ګواهان پیش کړي یا به نور وارثان ني یا به وارثان تصدیق کوي خلاص شو خبره او کوئی کې دا د مرور دی رور یاد کړي نو دا بچا باندې ورپاتې مولانا صاحب هغه په من وجه په ځان باندې په من وجه په قانون او دا څه کې د مقولت په تبلار به کوي نو دې کې شرط د ضرور شرطونه دي ګواهان هم ضرور شرطونه دي او سبب پیش کوي قرآن دې عند کل اختلاف پکې نشته یو د بیا درته ولا موالات څه تویل کېږي هغه یو بل سره خلاف کاوه یاد لرئ د شافعي سے پلیز باندې ولای موالات کی میراث نشي وړي زمون پلیز والذین عاقدت ایمانهم برقرار پاتې دي او هغه لاحق په اسلام ما جواب کو چې لاحق پدانا چې میراث بنوري لا تخالفوا في الاسلام یاد شو خبره لم يسلو ولا يعتقد باقي د ټول علماء اتفاق چې الولاء لمن انتقى دریم ولا اسلام دی چې یادا د پلاس باندې مسلمان شي یا د حق د راولي او یو مسلمانان یا اسلام راوړي هغه څه شرط دی هغه کې تحویل د نسب علی النفس کو چې دا زمون بچی دي څو شرطونه دي په یاد دي څلور چې څلور شرطونه متحقق شو نو نه گواته ضرورت شته او نه تایید گواته ضرورت شته د ائمه اربعه په باندې دا دوی شو میراث دی وړي شي یاد شو کنه او خدای دې دا نسبه دي نو بیا دا ضرور شرطونه چې متحقق شي ضرور شرطونه نو ائمه ثلاثه گواته ضرورت نشته د تقداری یا د مورچا بلته دوی شو امام صاحب سو اشاره گواته ضرورت دی یا وکاو وارثان نوی یا کو وارثان تصدیق وکړي او چې بنا مې روح دی نو بل اتفاق پر ضرور شرطونه ورنوي او گواهانو ته ضرورت وي په پیښه په خبره او د تراشه مولانا صاحب د سوي دلته کې حدیث سره وګورئ دی وی وکان اعمش وکان ابي حميلا تما پلار محمول سره د خپل مورنا نو مور ته دی اعمش نیاش وکانا نو فورثه مسروق نو مسروق ابن اجدع زما زوی تما پلار د خپل مورنا چې زمان یالا وارث جوړ دا چا لپاره ظاهر کې مسلمان شو دای مسلاسو یلکه کوجی چا لپاره دلیل شو ائمه ثلاثه یعنی زمان نیا اوقلا مزوی زمان یاد اوقلا دا زمان افلا دا مزوی اللہ اکبر کوئی مهران کر لا رسول دی سلیمان ابن مهران نو زمان پلار مهران دا خپل مور سردار حق نوڑا شوی نو زمان نیا چیوا دا مور دا اوقلا جدا مزوی دی ماسر مسلمان دی نو مصروف وراثت ورکم گواهان دیونا مختلف او وارث یې جوړ کړ د مورنا نو دا دلیل د ائمه ثلاثه شو لیکن دا د دلیل نه دی ولې ممکن ده چې مورې گواهان پیش کړي چې دا زمان وي یا ممکن ده چې نور وارثان نه ظاهر دا چې نور وارثان نشته یو د پلار یو نه د پلار ظاهر دا چې نور وارثان نشته یا ممکن ده چې نور وارثان وي او تصدیق کړي ځکه مسروق علیه سوال کړي سو خبره مې وکړه درې کمه یا ممکن ده چې نیا د پلار د مورې گواهان پیش کړي دا زمان وي دوی څه وایي چې ظاهر دا چې نور وارثان نشته ظاهر دا او درې څه وایي چې نور وارثان غیبا تصدیق لیکن ضرورت مدیدار جواب مسروق تابعی دې کې ماته عمر قول دی مسروق تابعی دې دا موږ حجت نه ماته عمر قول دی د عمر سره ومؤتى امام محمد كده عمر قال ومؤتى ابن عمر لم امام محمد کی مؤتى امام محمد کی اشتاع دا عمر قول دی او دا غیر الفاظ شدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتوهم سره موجود ده او الفاظ شدی چې عمر
فاروق رضی اللہ عنہ قول دے پاکے کہ أبا عمر أن يورث أحدا من الأعاجم. أبا عمر إنكار كرد عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب. شيء عجم دبار ما رأست ما سمان ومنته لا بوارثاني. أبا عمر أن يورث أحدا من الأعاجم. اکثر میں عجم باندې حمله موږ د عاجم وي او ماشومان او خدای به په دغه بل کې راوستل نو ابا عمر ان يورث احد من الاعاجم انکار کړی د عمر کې وارث یو د عاجمنا الا من ولد في العرب کدل ته پیدا شو هم د پردې کې د دنیا کدل ته بدار حق کې د خدای نه بچي پیدا شو دنیا ولې د بچي پیدا شو نبی اکرم نو ابا عمر ان يورث احدا من الاعاجم انکار کړی د عمر کې وارث یو د عاجم الا ما ولد في العرب هذا عمر قبله مولانا سيبو او دا مسلوب في فتوى دا مسلوب قضاء فتوى عمر رضو مقابله او بیا تعویلات د مکتب ممکن دا چې کوهانی پیش کړی د نیای یا ممکن دا چې وارثانی نو غالب هم دغه چې وارثانی نشتا او یا ممکن دا چې وارثانی تصدیق کړي خلاص شو خبره بدا پکې یو فقهي مسله وه مشکله وه دا بیان کړه بس په مولانا صاحب په دې دا مبارک انسان